السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم، نن موږ ذکر کو د زنانو مسائل. یعنی یو زنانو په زنانه باندې د خاوند څه حقوق دي. زنانه به د خاوند د کوم حقوقو خیال ساتي او دا حقوق چې کوم دی خاوند نه شریعت ورکړي دي، خاوند نه اسلام او الله او رسول د حقوق ورکړي دي. نو ښځه به د خاوند د کم کارونو خیال ساتي چې په ښځه باندې د خاوند دغه حقوق دي، د هغې به خیال کوي. نو دې وجې نه چې کله ښځه د خاوند د حقوقو خیال ساتي، هغه حقوق چې کوم قرآن او حدیث او شریعت وله ورکړي دي، نو په کور کې به یو خوشحالي وي، په هغه کور کې به یو خرم وي، په هغه کور کې به سکون وي، آرام به وي. هغه کور ته به کور ویل کېږي. کور ته په عربۍ کې سکونت وایي. سکونت معنی چې انسان دې کور ته راشي چې د سکون حاصل شي. چې کله په یو کور کې خاوند د ښځې خیال ساتي، ښځه د خاوند د حقوقو خیال ساتي، نو هغه کور چې کوم دی بیا جنت ګرځي. نو محترمو، اوس هغه زنانه چې به د خاوندانو د کومو خیالونو ټولې ګړومبې ښځه به چې کوم دی خاوند نه راضي وي، که لږ مال ورسره وي که لږ ډېر مال ورسره وي، که مثال لږ خوراک وي که ډېر خوراک کور ته وروړي، مزیدارې کپړې وي معمولي کپړې وي، نو چې کوم دی خاوند نه مده راضي په خبره باندې. او د خاوند نه راضي کېدل د غټ عبادت دی. پس ښځه باندې د خاوند ټولو نه زیات حق د خاوند دی. د مور او پلار هم دغه ټیم بیا حق چې کم دی د خاوند په نسبت باندې کم دی. چې ته واده شوي او کور ته یو د کور فرد وګرځېدې، د کور یو زینت وګرځېدې، ستا یو خاوند دی. اوس چې کم دی ستا دپاره چې کم دی هر څه خاوند دی. نو د مور او پلار حق چې کم دی د خاوند نه، خاوند حق ډېر زیات دی د مور او پلار نه. څو پورې چې خاوند تا ته څه د غلط کار یا د ګناه امر نه کوي، نو د خاوند حکم به منې، د مور او پلار نه هم زیات. اوس یو زنانه ته چې کوم دی مور او پلار ورته وایي د خاوند خیال مه کوه، خاوند دا ګناه ده. دغه مور او پلار چې کوم دی د خپل لور کور ورانول غواړي، نو د خپل خاوند به حقوق پوره به خیال ساتي. چېرې یو خاوند داسې دی چې هغه چې کوم دی زیاتې کوي یا چې کوم دی غلط کار کوي، نو ښځې له پکار دي چې خاوند په صحیح طریقې سره پوه کړي. ښځې ته دا حق نشته چې خاوند سره جګړې شروع کړي. هغه دې په صحیح طریقې سره په نرم لهجه کې او په ښه پرده کې چې کوم دی پوه کړي چې یاره دا کار ته کې، دا کم کار ته مثال روان دی، دا کار ټیک نه دی، دا کار چې کوم دی خراب دی. لهب الهجا د هغې چې کوم دی اخلاق د اخلاقو په دایره کې خاوند نو پوهولی شي. تا ته شریعت اجازت درکړی دی. د خاوند د اجازت نه بغیر، مثال خاوند ته د اجازت نه دی کړی، نو خپل خپلوانو سره ملاوېدلی نه شي. څو پورې تا د خاوند اجازت وکړو، نو بیا خپلو خپلوانو سره رشته دارانو سره چې کوم دی ته ملاوېدی شي. خو د خاوند د اجازت نه بغیر ښځه د خاوند چې کوم دی رشته داران وي یا خپل رشته داران وي خپلوان وي سره نشي ملاوېدی. د خاوند د اجازت نه بغیر دغه مال نه پیسې خرج کول، چې غریب له ورکول، بل چا له ورکول، دا څنګه دي؟ دا ټیک نه دي. که چېرې خاوند تا له پیسې درکړي چې دا پیسې ستا دي، ستا خرچه ده مثال، نو بیا چې خپلې خرچې نه ښځه چې کوم دی خپل خرچې نه چې هغه خاوند ورکړي یا بل چا ورکړي، ځان له چې کوم دی مور او پلار ورکړي وي، وروڼو خویندې ورکړي وي، ځان سره سمبالي کړي وي، نو دغه پیسو نه چې کوم دی که بیا چې الله په نامه چا له ورکوي نو ورکولی شي. خو د خاوند مال نه به نه ورکوي څو پورې چې خاوند اجازت نه یې کړي. ښځې له پکار دي چې خاوند ته نوم نالي. څه داسې مثال د پلانکي پلاره، د پلانکي چې کوم دی پلاره د لور نوم ورته والي یا د زوی نوم والي، خاوند ته د خپل نوم نالي چې پلانکي نوم به نالي. دا مکروه دي او مثال د ادب خلاف هم دي. دې نه علاوه د خاوند چې او د ښځې چې کومې منځ کې خبرې دي، دا خبرې نورو ښځو ته کول هم سخته ګناه ده. دا چې کوم دی پرده ده. نو ښځې له پکار دي چې د خاوند چې کومې خبرې دي بل چاته نه کوي. دې نه علاوه د ښځې له پکار دي چې د خاوند په مخ کې چې کوم دی مزیدارې کپړې، سنګار، زیب و زینت اختیار کړي. خو نن سبا معامله جدا ده چې کله یو زنانه چېرته فنکشن وي، چېرته واده وي، پروګرام وي، نو هلته چې ځي نو کپړې مزیدارې اچوي، ښه مزیدار ځان تیار کړي.
خو چې کله کور کې وي خاوند کور کې وي نو بیا چې کوم دی ښځه چې کوم دی دغه رنګ سخا جامو کې چې څخم دی ګرځي او زیب و زینت آرایش نه اختیاروي. یعنی کله چې یو ښځه واده ته پارځي چې هغه څنګه ځان تیاروي داسې ځان تیارول خاوند ته کور کې هر وخت پکار دی. هر وخت نه خو کم از کم لږ ډېر چې وي خو مونږه نظام جدا دی نظام الټه دی چې بارځي مثال واده لځي پروګرام لځي زنانه خپل خپلوانو کره ځي نو ځان تیار کی او کور کې چې کوم خاوند دی هغه ته بیا ځان نه تیاری نو پکار ده چې ښځه ځان برابر ساتي. د خاوند د اجازت نه بغیر ښځې له پکار دي چې اعتکاف ته به نه کیني کا نفلي اعتکاف وي مثال کا نفلي وي که د روژې اعتکاف دی خو ښځې له پکار دي چې د خاوند اجازت نه بغیر به اعتکاف ته نه کیني. د خاوند پکار د ناشکري ناقدري به نه کوي چې یو خاوند کمزوری دی بد صورته دی یا غریب دی د هغه ناشکري کوي د هغه بې قدري کوي هغه سره چې کم دی جنګ جګړې کوي دا سخته ګناه ده. دې نه علاوه خاوند چې کم دی همیشه خپل دوست ګڼل خپل همسفر ګڼل او د نورو خلکو په نظر کې د خپل خاوند چې کم دی عزت پیدا کول دا نه چې د نورو خلکو ته به ما خاوند داسې کوي زما خاوند داسې کوي داسې کوي دې سره هغه چې کم دی عیبونه بیانول د خپل خاوند نورو خلکو ته عیبونه بیانول نو دا ټیک نه دي. محترمو عزتمندو د خپل خاوند چې کم دی بل ته عزت بیانول دغه د خلکو په نظر کې د خپل خاوند عزت اوچتول دا ستا لاس کې دي. اوس کته د خپل خاوند خلکو د عیبونه بیانې داسې کوي داسې کوي نو د خپل چې کم دی خپل ګریوان ته لاس اچولی د خپل خاوند تعریف بیانول او خپل خاوند شکایت هر چاته نه کول. ها که شریعت بیا تعالی اجازه درکړې دی ښځې له شریعت اجازت ورکړی دی څو پورې چې خاوند ډېر ظلم زیاتې شروع کو او کور جوړول نه غواړي بیا هغه بېل صورت دی خو هسې بې سه معمولي خبره اتره باندې د خاوند شکایت کول مور و پلار ته یا بل ته د هغې عیب بیانول چې داسې کې داسې کې دا نه یې کول پکار. ښځې له پکار دي د خاوند خدمت ښه پړه سره خدمت کوي د هغه جامه کپړه ده د هغه نور څه کار دی چې ستا په وس کې دی او که نه ستا وس کې نه دی نو بیا خاوند هم پکار دي. زه به انشاءالله بله ویډیو کومه چې په زنانه باندې د خاوند څه حقوق دي او د خاوند په زنانه څه حقوق دي یعنی خاوند له څه پکار دي چې کم کارونه وي چې هغه وکړي چې د زنانه به هم هغې کې چې کم دی حق ادا کېږي. انشاءالله ویډیو هغې باره کې به ویډیو